نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الله مولانا العظيم. زما قابل قدر مسلمانانو، دغه په کوم میاشت کې سمونږ روان یو، د دې میاشتې نه بعد یوه عظیمه میاشت روانه دی. سمغه میاشتې نوم دی ذوالحجه، او دې ذوالحجې میاشتې نه مخکې څه څومره هم حجاج اکرام دي، حجیان دي، دغو داخلي دوپاره د حج دوپاره داخلي کړي وي، نو هغه حجاج اکرام هغه خلک څه مبارک ځي ته ځي، هغه د 2 شپو ورځو کې ځي. څه حجیان صاحبان لاړ دي او څه به د دې نه بعد ځي. دې د وجې نه مناسبه مو دا وګڼله چې د حج متعلق هم خبرې وشي، چې چا چې هم د حج دوپاره نیت کړی دی یا دا خبرې واوري نو فایده به ورته میلاو شي. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، په اسلام کې د حج عظیم رکن ده، او په اسلام کې بنیادی د اسلام 15 رکنونه دي. هکې اول نمبر باندې دی کلمه طیبه، المنځ، روژه شوه، زکات شول او حج شول. دغه بنیادی 15 ارکان دي، د دوی په ذریعې سره عقاید د اسلام اور تعلیمات اور اعمال امارات چې دي ولاړ دي. نو دې 15 ارکانو کې یو حج هم راغلو، سه حج هم بهترین اور بنیادی رکن ده. اول برزوس د حج تعریف څه ته وایي، حج څه ته وایي اور حج تعریف څه دی. حج لغوي تعریف، لغوي معنا داغه دی څه عظیم کار قصد کول، یو عظیم کار قصد کول، دغه د لغوي معنا دی. اور علماء اصطلاح کې داسې معنی کړي ده، داسې تعریف یې کړی دی څه مخصوص وخت کې مخصوص افعال سره مخصوص ځای زیارت کول دې ته ویلی شي حج. مخصوص وخت کې
لکه دغه کوم وخت روان دی د ذوالحجې مخصوص وخت دی، مخصوص افعال کول لکه بیت الله طواف کول، وقوف عرفه، نور حج افعال کول اور مخصوص ځای زیارت کول، هغه چې دی بیت الله شریف و زیارت کول. لکه ستاسو کله هم حج کوي نو حج د پر به ته سعودي عرب ته به ته خامخا ځې، بیت الله شریف ته به ته خامخا ځې، نو مغزی کې به ته ولا حج ادا کیږي، دین علاوه نور ځایونو کې حج ته کولی نشي. دا خوشوا د حج ولا معنا. لکه څرنګه نور څومره هم ارکان دي د قرآن اور حدیث کی تذکرہ شوی ده، دغه شان عزتمندو د حج ولا تذکرہ هم قرآن کی راغلی ده، بلکہ باقاعدہ یو مستقل صورت د حج متعلق نازل شوی دی، سورۃ الحج ولسمی سپارے کی دی. سکم آیات ستاسو مخکې ما وړاندې کړو. الله جل جلاله فرمائی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ رضا دو پرا پا اغو خلق باندے حج فرشوئے دے سکوم خلق صاحب استطاعت وی، کم خلق سرا طاقت ور سراوی، مال و دولت و سراوی، سغب ذریعے سرا حج تا تللشی، دوی باندے اللہ جل جلالہ حج شے کڑا دے فرض کڑا دے. نو پا دی آیات کے دغه مونږ ته معلومه شوه چې څوک چې هم مالدار دي، صاحب استطاعت ولدي، هغه باندې په ټول عمر کې یو ځل ور باندې حج چې دی دغه فرض دی، دا به خامخا فرض ادا کوي. او کچیرې فرض ادا نه کړو دا به ګنهګار وي او فاسق او فاجر به وي. او دیس کومه ذمہورا ور باندې دی، هغه ذمہورا هغه ذمہ به د دې ذمې به چې وي برقرار وي. زما عزتمندو مسلمانانو، لکه څرنګه ما درته وویلو څه حج دا په ټول عمر کې یو ځل تا باندې چې دی د هغه فرض دی، خو شرط د هغه دی چې ته چې وي مالدار وي، صاحب استطاعت وي، مالدار وي، الله مال درکړی دی، نو ستا باندې حج چې دی د هغه فرض دی. لکه مشکات شریف حدیث دی، ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مونتا په یو خطبه کې دا وفرمایلو، یا ایها الناس، اے خلقو، په تاسو باندې حج فرض شوی دی، نو تاسو حج ته چې شی کوي ادا کوئ. دکی یو صحابی دی اقرع بن حابس، سدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تپوس وکړ یا رسول الله آیا هر کال په دغه مونږ باندې حج فرض وي؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ول. بیا هغه تپوس وکړو چې یا رسول الله آیا هر کال په مونږ باندې حج فرض وي؟ بیا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم خاموش شو. بیا ورنه تپوس وکړو چې یا رسول الله آیا هر کال به دغه حج په مونږ باندې فرض وي؟ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم دو فرمایلو کچیرې ما درته وویلو سو نعم، او تاسو باندې به هر کال دغه چې وي حج فرض وي. حج په تاسو باندې صرف په ټول عمر یو ځل در باندې فرض دی. بیا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فرمایلو سو کوم شیز نه زه تاسو منع کوم، کوم یو شیز زه تاسو پرېږدوم، نو هغه کار تاسو هم پرېږدوئ. کوم یو کار نه
تاسو ته ما حکم نه کړی وي هغه کار متعلق تاسو ما نه تبصونه مه کوئ. د یهودو او نصاراو په شان دی فضول سوالات تاسو ما نه مه کوئ. بس کوم حکم درته وشي هغه حکم تاسو ادا کوئ. دغه تاسو بار بار وایي هر کال به فرض وي. که ما درته وویلو هر کال فرض دی نو تاسو باندې به هر کال دغه شی کېږي فرض کېږي. زما عزتمندو مسلمانانو نو خبره په دې باندې راووته حج په هر مسلمان هغه مسلمان چې کوم مسلمان مالدار وي هغه باندې ټول عمر یو ځل باندې چې شی دی فرض دی دا به خامخا چې شی کوي حج به خامخا ادا کوي. عزتمندو مسلمانانو اصل کې د کوم عبادات دي دغه په درې قسمه باندې دي. یو بدنی عبادات دي، یو مالی عبادات دي، یو بدنی اور مالی دواړه عبادات دي. بدنی عبادات هغه ته ویلی شي چې کومو عباداتو تعلق بدن سره وي هغه ته بدن سره کولی شي. لکه لمونځ شو، روژه شوه. اوس دا چې کوم عبادات دي دغه مونږ بدن په ذریعې سره چې شی کوو دغه ادا کوو. یو دی مالی عبادات. مالی عبادات هغې ته ویلی شي چې هغه کې بدن څه عمل دخل نه وي بلکې مال په ذریعې سره به هغه څه کوم عبادات دي هغه به ته تکمیل ته رسوي. لکه زکات شو، قربانۍ شوه. اوس زکات څه کوم دا هم یو عبادات دی. دا بدن په ذریعې سره ادا کېږي نه چې ته جماعت ته راشې دغه ته ادا کړي بلکې دغه مال په ذریعې سره دغه چې شی کېږي دغه ادا کېږي. ته مال چې کوم زکات در باندې فرض شوی دی هغه مال په ذریعې سره هغه غربا او فقراو ته ورکړه نو دغه ته چې شی ورکړو مالی عبادات چې شی کړو ادا. یا د نه علاوه قربانۍ شوه چې دغه شلو یا 15 ورځو بعد دغه میاشت مونږ باندې روانه دي چې قربانۍ څه کوم عمل دی دغه هم مال په ذریعې سره چې شی کېږي ادا کېږي. زیره خبره دی ته به قربانۍ اخلې پیسو باندې به اخلې هغه نه بعد به ته الله په لاره کې چې شی کوي قربانۍ به کوي. او دریم قسم څه کوم دی مالی اور بدنی دواړه عبادات دي هغه دی حج. چې حج ته راشئ حج کې تا والا مال هم دا به ته ورکوي دا شان بدنی بدن په ذریعې سره به هم ته شی کوي ادا کوي. اول به دې دپاره ته مال خرج کوي پیسو په ذریعې سره به ته ویزا کوي د حج داخلي به کوي. چې کله حج داخله ده وکړه بیا ته مبارک سفر باندې لاړې. اوس د بدنی څه کوم عبادات دي بیت الله شریف طواف کول شو، وقوف عرفه شوه، قرباني کول شول. نو دغه ټول به ته بدن په ذریعې سره چې شی کوي ادا کوي. عزتمند مسلمانانو حج دي کې دوه عبادات شی شو شامل شول. یو مالی عبادات شو اول دی بدنی عبادات دي. مالی عبادات به هم کوي اور بدنی عبادات به هم چې شی کوي دا به کوي. غنه بعد به تا چې شی کېږي حج ادا کېږي. زما عزتمند مسلمانانو حج دغه بهترین عمل دی چې چاته هم الله توفیق ورکړي او مالدار وي حج ادا کړو ښې طریقې سره ادا کړو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سکله واپس خپل وطن ته راشي دا داسې دی لکه یو مشوم چې مور خېټې نه راوځي هغه څومره صفا سوتره ګناهونو نه پاک وي دغه شان دا حاجي صاحب هم ګناهونو نه پاک سوتره شو. دغه شان یو روایت کې راځي مشکات شریف دغه حدیث راغلی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وشو یا رسول الله بهترین عمل کوم یو دی؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایلو ایمان بالله الله رسول باندې ایمان راوړل دغه بهترین عمل دی.
بیا ته وفرمایل یا رسول الله دینه بعد بهترین عمل کوم یو دی؟ بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو جهاد فی سبیل الله، الله په لاره کې جهاد کول. بیا ورته وفرمایل یا رسول الله دینه بهترین عمل کوم یو دی؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایلو حج مبرور. هغه حج کوم قبول شوی کوم حج دی دغه بیا بهترین عمل دی. بل روایت کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دوا عمله دغه ټولو کې بهترین عمل دی. هغه کې اول نمبر باندې دی حج کول، دغه ټولو نه بهترین عمل دی. اور دویم نمبر باندې کومه دی عمره کول دی. حج او عمره دغه ټولو نه بهترین او افضل اعمال. زما عزتمند مسلمانانو زمونږ په زړونو کې شوق د حج پیدا کول پکار دی. دغه شان د عمرې په زړه کې شوق پیدا کول دی. او کوم یو شیز هم ست په شوق پیدا کې زړه کې شوق ساتي نو الله جل جلاله هغه د پر بیا تا د پر هم لارې هم به شي کوي خلاصوي. دعاګانې غوښتل پکار دي او زړه کې د حج ولا مینا پیدا کول پکار دي. بیا تا د الله در باندې بیا مهربان کیږي. بیا او حج د پر کوم لارې دي هغه لارې هم چې کوي بیا در باندې خلاصوي. و زما عزتمند مسلمانانو اکثر خلق داسې دي چې حج استطاعت ورکې هم وي، حج کولی هم شي او بیا هم حج نه کوي. دو دپاره وعید هم ډېر زیات راغلی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم یو کس هم حج استطاعت لرلی شي، مالدار وي او حج نه ادا کوي، دې دپاره دغه کفي ده او دا هغو خلکو په شان دی چې کوم خلک په یهودیت یا نصرانیت باندې چې شي مړه شي. چې کوم خلک یهودیت باندې یهودي وي نصراني وي په دې حالات کې دغه مړ شول نو بغیر د حج کوونکي دا هم اندي په شان دی. حدیث تشریح انداغه شوه چې کوم خلک هم د بغیر د عذر نه عذر نه وي حج ور باندې فرض شوی وي او حج ادا کولو طاقت هم وي، داغه داسې دی لکه څوک څه یهودي یا نصراني مړ شي نو دا هم اندي په شان دی. علماو دې کې نور تفصیل هم لیکلی دی عزتمند مسلمانانو. اوس کوم یو کس هم وي چې حج نه سکټ منکر وي او حج نه ادا کوي او طاقت هم وي او منکر هم وي، دغه کافر شو. لکه څرنګه یهود و نصارا کفر په حالات کې مړه شول نو دغه شان دغه کس هم چې شو مړ شو. او کوم یو کس هم حج نه منکر نه دی خو بیا هم حج نه ادا کوي او وسې هم شته حج ولا بیا هم نه ادا کوي نو عزتمند مسلمانانو دا هم د یهودو و نصاراو په شان دی چې کوم عظیمې ګناه کې مبتلا دي هغه مړ شول نو دغه کس هم انداز شوندې چې شو بیا مړ شول. عظیمې ګناه کې مبتلا او اندې ګناه کې دغه چې شو دغه وفات شول. چې کومه ذمه دی هغه ذمه په دې باندې چې شول برقرار پاتې شول. زما عزتمند مسلمانانو دا خبره یاد وساتئ. اکثر خلک دغه غلط فهمی کې دي څه کچې مونږ حج مونږ سره طاقت شته بیا مونږ حج نه ادا کوو، مونږ ته به هیڅ قسم هم ګناه نشته. چې عظیمې ګناه کې دغه مبتلا دي او فسق او فجور کې دغه چې دي مبتلا دي او دغه ذمه دغه وربانی بکی پاتې دی. څوک چې هم صحیح طریقې سره هغه حج نه ادا کوي یا حج سپټ نه کوي، حج ور باندې فرض شوی دی خو بیا هم چې دی حج نه کوي. زما عزتمند مسلمانانو ډېر مبارک عمل دی. نو څوک چې هم صاحب استطاعت وي
طاقت لرلی شي نغو دپاره دغه پکار دی چې فی الفور ډایرک حج ادا کړي. بله زما عزتمنو مسلمانانو زمون کې یوه غلط فهمي اندا هم دی. زمونږ د حج کې تخیرواله ډېر زیات کوو. اوس دې کې بله مسله هم راووته. حج فی الفور فرض دی یا علی التراخی فرض دی؟ حج سکله هم ته एकदम مالداره شوې، پیسې در سره وشوې، اوس دې کې ته تاخیر کولی شي یا تاخیر نشي کولی. دې کې هم علماو اختلاف دی او د علماو اختلاف دغه څه شی دی دغه رحمت دی. امام ابو یوسف رحمت الله علیه فرمایي چا باندې هم حج فرض شو نو دې ته پکار دی چې فی الفور د حج دغه څه شی کې ادا کړي. همدغه قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم ده. اندغه قول د امام ابو یوسف رحمت الله علیه هم ده. اندغه قول د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هم ده. اور مفتابهی قول هم اندغه دی چې چا باندې هم حج چې شو فرض شو د پکار اندغه دی چې فی الفور د حج چې دی ادا کړي. تخیر د ورکونه کی غا وجه علماء لیکلی ده. ستخیرواله کې دغه یره شته ستا باندې څه مشکلات در باندې راغلو یا څه کوم مال الله جل جلاله در کړی دی هغه مال در لاړو یا بل مشکلات کې خښ شوي نو د کوم حج کومه فریضه دی هغه چې شو هغه در نه پاتې شو نو فی الفور ته حج ادا کړه. څه حج د ادا شو څه کومه ذمه دی هغه ذمه چې شي ته چې شو فارغه شو. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې حج فی الفور ضروری نه ده بلکې علی التراخی کته وکې نو تا د پر څه ګناه نشته. اور امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي کچېرې فی الفور د ادا نه کړو نو دغه ګناه دی. وجه دغه چې شکړه ذکر کړه. اور امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې حج دغه فی الفور کته ادا نه کې علی التراخی ادا کې نو څه ګناه نشته. او دغه سہولیات هغه خلقو دپاره دی چې کوم خلق دغه چې دي صحتمند دي، صحت شته، د زندګۍ تاخیر دپاره دغه امید شته چې دې په زندګۍ دغه چې شي پاتې شي. دغه هغه خلقو دپاره دی. او چې کوم خلق کمزوري دي، ضعیف دي، مشران دي، سپینګیري دي، هغه دپاره فی الفور حج دغه چې شي کولی ادا کول پکار دي. نو زما عزتمند مسلمانانو زمونږ چې کوم مذهب امام دی دغه په قول سره که مونږ دا خبره راخلو هغه فرمایي چې حج د باندې څنګه هم در باندې فرض شو ډایرکټ چې شي کوه ادا کوه. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من اراد الحج فلیستعجل. څوک چې هم اراده د حج ادا کړي نو هغه دپاره پکار دی چې جلدۍ سره دغه چې دی حج چې دی فریضه ادا کړي. نو زما عزتمند مسلمانانو نو دغه ډېر بهترین عمل دی. لکه څرنګه تاسو ته ما ویلو چې دوه عملونه دغه بهترین اعمال دي. هغه کې اول نمبر باندې چې دی بیت الله سفر کول دي. دغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه بهترین عمل دی. اور دویم نمبر باندې کومه دی هغه چې دی عمره. اوس عزتمند مسلمانانو زمونږ یوه غلط فهمي اندا هم ده. زمونږ حج ور نه کوو څه کله مونږ مشران شو، ضعیف شو، سپینګیري شو، کمزوري شو، غنه بعد بیا مونږ حج ته لاړ شو. بلکې حج خو دا څه ته ځوان وي، صحتمند وي، هغه بیا خوند کوي چې ته حج ته لاړ شې ښې طریقې سره حج دا چې شکې ادا کړي. او تاسو په خپله باندې په میډیا باندې به دا لیدلی وي چې کوم حج ایام راشي اکثریت چې کوم خلق وفات کیږي هغه خلق دغه چې دي سپینګیري کوم خلق دي هغه وفات کیږي.
هغه وجه همدغه دی حج خو داسې معمولي عمل نه دی بلکې ډېر سختترین عمل دی او رش ورکې هم ډېر زیات وي. ته خپل بابا پلار واستوي بیله باندې واستوي نو هغه به څنګه طریقې سره حج ادا کړي. رش هم ډېر زیات وي، عرفات هم وي، تلل وي، دغه شان قرباني کول هم وي. دا د چا دپاره دی چې کوم صحتمند وي، روغ وي، جوړ وي، هغه ښې طریقې سره ادا کولی شي. بل عزتمنو مسلمانانو یوه غلط فهمي اندا هم دی. زمونږ والدین چې کوم دي هغه فقرا وي، غریبان وي او بچی په خپله باندې مالداره وي او دا به دې باندې حج فرض شوی وي او دا خبره کوي چې زما مور و پلار حج نه کړی دی او زه هم نه کوم. دغه غلط فهمي ده، دا خبره غلطه دی. تا باندې حج فرض شوی دی، اول تا ته پکار دی چې ته ښې طریقې سره حج وکړې او که بیا تا وس وي، طاقت مال وي، استطاعت درکې وي، غنه بعد بیا مور پلار باندې بیا حج وکړه، هېڅ هم نشته بیا. خو اول تا ته پکار دی ای ځوانه اول ته ښې طریقې سره حج ادا کړي. څه حج څه کومه ذمهواره دی هغه چې شی دی هغه تا نه ساکته شي. بیا که پیسې در سره وي، مال و دولت در سره وي، غنه بعد مور و پلار څه کوم دی هغو باندې هم ته حج کولی شي. نو زمونږ په معاشرې کې دا خبره بالکل غلطه دی چې یو بچی چې هغه سره پیسې هم وي، مال و دولت ورسره هم وي، خو بیا هم دا خبره کوي چې وره زه ځکه حج نه کوم چې زما مور و پلار دی د هغوی حج نه ادا کړی وي نو زه هم نه ادا کوم. تا ته مال و دولت الله در کړی دی، ښې طریقې سره ته حج ادا کړه، غنه بعد که تا سره پیسې بکی پاتې شوي بیا مور و پلار باندې هم وکړه. بیا زما عزتمندو مسلمانانو خلاصه دغه ټول تقریر خلاصه دغه راووته چې حج دغه بهترین عمل دی او د حج والا جذبه په زړونو کې ساتل پکار دي. حج مینه کول پکار دي. ته څه په زړه کې حج مینه درکې وي، جذبه درکې وي، بیا تا ته الله جل جلاله لیرې درته هم چې شی کوي خلاصوي. بیا او دا خبره هم زمونږ په معاشرې کې دی. زمونږ دا خبره کوو چې الله جل جلاله چې کله مونږ ته مال و دولت راکړي، مونږ دا خبره کوو چې اول د خپلو زامنو ته ودونه وکړو، غنه بعد بیا کور جوړ کړو، غنه بعد بیا حج کوو. بیا عزتمند مسلمانانو دا خبره هم غلطه دی. تا ته چې الله جل جلاله مال و دولت درکړو، تا ته پکار همدغه دی ته ښې طریقې سره اول حج ادا کړې. څه کله حج ذمهواره څه کله فارغه شي، غنه بعد بیا زمنو ته یا کور جوړول شي بیا کوه. بیا نو څه کله هم تا ته الله جل جلاله مال و دولت درکړي، اوله څه کومه فریضه دی هغه فریضه ادا کړه، غنه بعد بیا څه کوم نور اعمال دي هغه هم بیا ښې طریقې سره ادا کوه. بیا به درنه الله جل جلاله چې شي خوشحال شي. زما عزتمندو مسلمانانو ټوله خلاصه په دې باندې راغله چې دغه حج بهترین عمل دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. او دا خبره هم مانه پاتې شوه چې حج دغه کله فرض شوی دی. حج دغه کله فرض شوی دی. دې کې هم علماو اختلاف دی. بعض علما وایي چې پنځم دا هجری کال باندې دغه چې دی فرض شوی دی. بعض علما وایي شپږم کال د هجری فرض شوی دی. خو بهترین قول اصح قول دغه دی چې حج نهم کال د هجری دغه چې دی دغه فرض شوی دی. څه کله هم دغه حج فرض شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابه کرامو ته د حج د تعلیماتو د باحث مصرفاتو باحث دی کال حج ونه کړو. او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وفرمایلو چې ته حج ته لاړ شه، دا یې سربرای وګرځولو
او کفلی سربراهی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وګرځولو اندې کال باندې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه حج شکو ادا بیا سکلا لسم کال هجری شو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه سربراو او یوې کفلی په شکل کې حج لسم کال باندې حج شکلو بیا ادا کړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پره دا اخره حج دا چې شو ثابت شو نو دی حج ته بیا حجۃ الوداع ورته هم ویل شي یا حجۃ الوداع دی حج ته ویل شي د دې حج نه بعد بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر لږ مدت پاتې شو هغه نه بعد بیا چې شو بیا وفات شو زما عزتمنو مسلمانانو دغه مختصر غني د حج متعلق خبره وشوي الله د مونږ ټولو ته حج کوم بهترین عمل دی هغه توفیق مونږ ته نصیب کړي څومره هم دې دپاره اسباب دي هغه اسباب مونږ دپاره چې شي آسان شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا الله مونږ ګناهونه معاف کړي یا الله خپل رضا راته نصیب کړي یا الله خپل رضا راته نصیب کړي یا الله زمونږ په زړونو کې څومره هم شرعي ضروريات دي الله هغه ټول پوره کړي یا الله هغه ټول پوره کړي څومره هم څه بیماران دي یا الله ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي ستاسو ولا سکم کری صاحب دی امام دی صبیر کری صاحب دغه هم بیمار دی نن ډېر بګایش په ډېر تکلیف سره تیر کړی دی نو هغه پر هم خصوصي دعا وکړي یا الله هغه ته هم صحت کامله عاجله ورته نصیب کړي یا الله څومره هم بیماری د هغه بیماری ورکې ختم کړي یا الله خپل رضا ورته نصیب کړي یا الله څومره هم خدمات دي هغه ټول خدمات قبول او منظور کړي هغه ټول خدمات قبول او منظور کړي اخر وخت کې دغه کلمه مونږ ټولو ته نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله